ګوره صحابه کرامو سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ناست دی. امام الاولیاء علی شیر خدا کرم الله وجهه الکریم هغه مبارک هم ناست. حضور مبارک سوالو کا صحابو نا صحابو ته فرمای اے صحابو تاسو څه خیال دی تاسو راته وایي چې د خزي د پاره ټولو نه بهتر سیز څه شی دی د خزو د پاره. ټول صحابه کرام بشمول علی رضی الله تعالی عنہ مبارک خاموش دي چې وسو وایو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې خزي په حق کې د ټولو نه بهتر سیز دا څه شی دی. صحابه کرام خاموش دي. علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې زدا سي غلې غوندي اوچت شوم او کور ته لاړم. وی چې کله کور ته لاړم سیدہ کائنات فاطمه الزهرا سلام الله علیها مبارکه وی چې اغه لاړم او اغه نه متپوسو چې اغه ته په پته لګي وی چې ما تپوس تر کو چې ستا بابا جان مبارک په مجلس کې پختنه وکړه چې د خزو په بابت کې ټول نه بهتر سیز څه شی دی. موږ خو خاموش یو کتا ته څه پته لګي تر ته وایي بهتر سیز څه شی دی. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې فاطمه الزهرا سلام الله علیها مبارک راته فرمایل چې لار شاه عظما بابا جان مبارک لا جواب ورکړه او دا جواب به صحیح چې د خزي په حق کې ټولو نه بهتر سیز دا دی چې د دې نظر په پردي سړیو نه غورځيږي او پردي سړی نظر په دې باندې نه غورځيږي. دا د خزي په باره کې ټولو نه بهتر سیز دا دی. د مبارک فرمایي چې زکل رالم واپس او حضور مبارک ته موي چې د خزي په بابت کې او د هغه په باره کې ټولو نه بهتر سیز دا دی چې د خزي نظر په سړی باندې پرینوزي او د سړی نظر په خزه باندې پرینوزي. چې حضور مبارک راته وی چې دا څه دی دا بالکل صحیح فرمایي. هغه تم پته ولګی دا چې دایم چانه پختنه کړی دا چې خزم مکمل امن کی بالکل امن کی یو قسم تکلیف باغی ته نه ملاوږي نه به ګناه کې مبتلا شي نه به بے عزتی وشي نه به ورته غلط نظر چې صرف اور صرف ما او تاسو د دغه پردو خلکو او خزو نه د صرف دوستر کې کنټرول کړو بس په خپل نظر باندې نظر ثانی وکړو. لګوګورو چې ما او تا دغه جمعات نه بهر شو دا لوی نعمت الله جل جلاله ما او تعالی را کړی دا په کوم ځای کې ښکار کوي دا کوم ځای کې ګوري التا دلتا ځکه حضور مبارک فرمایي چې کله تاسو په لار باندې رواني او مزل کوي لاندې ګورئ. صحابه کرام فرمایي حضور مبارک مزل یې بیان کړي په حدیث کې شمائل ترمذی کې وی چې حضور مبارک به کله روانو سترګې مبارکي نظر به په هغه ځای باندې لګید چې دا دویم قدم به په کوم ځای کې خوده ورته. حضور مبارک ببر نه کاته حالانکه امام المعصومین دی دا تعلیم للامه او مونږ تاسو نن سبا په بازارونو کې ګرځو دا نظر مو چرته په گاډو کې ناست یو دا نظر مو چرته دی کوم ځای ته زما اوستا نو ځکه حضور مبارک فرمایي چا چې نظر کنټرول ک ځکه مرته وی چې نفلونه په خپل ځای باندې تاسو کوي ښه خبره ده خو متقی نشي جوړېدای چې د نظر حفاظت نه کړي متقی نشي جوړېدای. دا پنځه واړه چې کوم اندامونه وي دا به ستا په کنټرول کې التبتنه کو متقی ستادي ګیره می ستادي پګړې می ستادي دا یو شی می هغه ځان لا خبرې دي خو چې په دغه پنځو شیو باندې ستا کنټرول راغی ان شاء الله بیا به د ګیره وي او بیا به د پګړې وي ان شاء الله.